السلام علیکم. زه یم انیس خان او نن دی د اکتوبر 15 تاریخ درې اهم خبرې درته کومه. یو خو درته معذرت اولنې درته د تاریخ نه یو کیسه کومه چې کله جنرال ضیاء الحق ډیکټیټر آئین مات کو د بوټو سیب حکومت ختم کو نو بیا په ملک کې مارشل لو لګېده او د پیپلز پارټۍ په ورکرانو باندې ډېر ظلمونه شروع شو، هغوی ته کوړې جیلونه ولګېدل. خو بیا هم د خلکو مزاحمت شروع او په جیل کې به خلکو پیغامات د جیل نه کول، نو بیا یو قانون پاس کو او قانون کې دا وه چې په جیل کې به هم قیدیان سیاسي خبرې نشي کولی. دغه قانون د انساني حقوق خلاف ورزي ده او ظلم انتها ده. خو دغه قانون روانو بیا تیر کال چې و نو سردار اسحاق صاحب دا قانون ختم کو، ځکه چې دا قانون بیا په عمران خان چې کله جیل ته شو نو په هغه اپلای کو. نو هغه سردار اسحاق خان قانون ختم کو چې دا خو د مارشل لا او د ډیکټیټرشپ په دور کې اوس خو جمهوریت دی، اوس نه دی پکار. خو 2 ورځې مخکې وجیبه کارو شو چې جسټس سرفراز ډوګر دغه مقصد لا راوستې د 14م پوزیشن نه د اسلام آباد های کورټ چیف جسټس جوړ کړی چې اب د هر د اسټابلیشمنت خواهش پوره کوي. نو اوس دا وکړه چې کم دا فیصله کړې وه د سنگل بینچ، هغه ډیویژن بینچ هغه فیصله ختمه کړه او بیا یې په قید جیل کې د سیاسي قیدیانو په سیاسي خبرو باندې پابندي ولګوله. ضیاء الحق چې و نو هغه د جنرال جیلانی په دور کې چې کله د پنجاب گورنر نواز شریف سیاست ته راوستی و، هغه اولنې د پنجاب وزیر خزانه او دغه د فوجي ګملې کې چې کوم دغه تربیت شوی نو هغه د دوی د ذهن نه نوځي. د ضیاء الحق په قبر باندې د مرګ نه پس د ویلیو چې زه به دا زما روحاني پلار دی او زه به د میشن پوره کوم. نو میشن دا پوره کو چې د جمهوریت دور کې هم په سیاسي قیدیانو په سیاسي خبرو باندې پابندي ده، ځکه چې په دغه کې وفاق کې د رور حکومت دی او په پنجاب کې د لور حکومت دی. نو دا یو سلسله وه ما چې درته ووایم چې کم د ډیکټیټرشپ هغه پالیسیانې وي یا قانونونو هغه اوس په دې جمهوریت کې لاګو کیږي، ځکه چې د دوی سره د عمران خان د بیانیې څه توړ نشته او عوامو دا مسترد کړي خلک دي، خو د اسټابلیشمنت په مهربانیانو باندې په حکومت کې ناست دي او د عوامو د خواهشاتو نه برعکس مسلط شوي دي. دویم خبر دا دی چې په پنجاب کې د اربونو اشتهارونه ورکړه، میډیا لا ډیر زیات کمپین چلیږي، د مریم بیبي پروجیکشن کوي، خو بیا هم هغوی په پنجاب کې د بلدیاتي الیکشن نه بار تختی یریږي. په 3 کالو کې د بلدیاتو قانون 6 پیرې بدل کو او په دې کې ورسره سہولتکاری الیکشن کمیشن پوره کوي. اوس چې کم قانون جوړ کو نو دوی ته پته ده چې په تحریک انصاف لا په پنجاب کې شکست ورکول ګران دي او د دوی د حکومت کارکردګي ټولو عوامو ته معلومه ده. لیټیسټ سروې چې راغلی نو پای کې د تحریک انصاف په پنجاب کې 52% پاپولیریټي ده، مسلم لیگ نون په 16 دی او په 3 نمبر پسې تحریک لبیک دی. نو تحریک لبیک سره چې دوی په 13 هفته کې سوکړو ټولې دنیا ته پته ده، دوی ته پته ده چې ګټلی نشو. نو اوس ټیکنیکل کارونه کوي او په دې کې ورسره الیکشن کمیشن پوره سہولتکار دی. اوس دا قانون جوړ کو چې الیکشن به په جماعتي بنیاد نه بغیر جماعتونو نه به الیکشن کیږي، غیر جماعتي الیکشن چې څه ته وایي، او بیا دا سټریکټلی قانون جوړ کو چې په یو میاشت کې به ته په هر حالت یو پارټۍ کې شاملېږي. نو چې حکومت ستای او پولیس تا سره او بلدیات ممبر غریب خو ډیر کمزوري، هغه څه مجال دی چې بیا په مسلم لیگ نون کې نه شاملېږي. دویم طرف ته ورته دا وکړو چې یو طرف ته په تحریک لبیک پابندي ولګوله او بل طرف ته د تحریک انصاف د پارټۍ کیس چې دی الیکشن کمیشن کې پروت دی، هغوی فیصله نه کوي چې دا پارټي شته کو نشته. نو لکه په هر حالت چې به پاس بشي د تحریک لبیک په حمایت یا د تحریک انصاف په حمایت او بیا یو میاشت کې بعد په هر حالت د حکومت په پارټۍ کې شاملېږي. نو دا یو نوې فراډ شروع دی چې کم پنجاب کې کوي. اخیری خبر دا دی چې تاسو ته پته ده کو بلاول وی چې مرسو سن نه دیسو نو هغه ته هیڅ نه وي،
کو پنجاب کې مریم بی بی وی چې زمونږ اوبه زما مرضي نو هغې ته هیڅ نه وایي. خو د بلوچستان یو ایم این ای دی د تحریک انصاف عادل بایزی، هغه وایي که مونږ ووایي چې زمونږ معدنیات او زمونږ اختیار نو بیا په مونږ باندې غدارۍ الزام دی. کو پنجاب او سند خپل وسایلو حق علي نو هغوی ته هیڅ ریاست نه وي، او که پښتانه یا بلوچیان وایي چې زمونږ معدنیات زمونږ وسایل مونږ له اختیار راکړي نو بیا مونږ غداریان یو. نو الله دې رحم وکړي چې پالیسیانې د هر قوم دپاره یو شان شي، نو هله به د پاکستان وفاق کمزوري کیږي. کو نه داسې پالیسیانې چې کمزورې قومونه یا وړو قومونو سره رویه یوي او پنجاب سره بلی، نو دا به وفاق ته نقصان رسي. امید لرم چې تاسو به ویډیو خوښه شوي. ویډیو کوم خوښه شوه کمنټ وکړئ، لایک وکړئ، شیر وکړئ او سوچ پیو کې په سوچ کې څه ګناه نشته.